अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सूरह बकरा कुरान मजीद कटोरना सूरत तरीन सूरत तरीन सूरत सूरत बकरा। दा तकरीबन इजमा सर साबित था दा टोल सूरत मदनी सूरत बकरा मुफस्सिरीन पर इजमा की दा मदनी सूरत। ये सरा चूंगा तस्मिया योज कुल रिया टोल आया तो यही 287। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना दा रिवायत है कि पदी का आयत करीमा 81 की मसले वक़्त यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह और दारे की आयातुन दरिबा 275 नवाले का 280 बोले दा मक्का मुआज़्ज़मा के नाज़िशीरी यौम नहर। लेकिन इस्तिलाह के लिए इंतजाम मुंगा मदनी वायु और दारे वजदारा जिदाद हिजरत नमस्त नाजिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल हिजरत को मदीना मुनव्वरा के रटोल नमक के नाज़िलीन की सूरत बकरा। अज़ीम तरीन सूरतों में सूरत अज़ीम तरीन दाएंगे बदे की आयत करीमर है अरे अज़ीम तरीन आयत आयतुल कुर्सी अज़ीम तरीन आयत। आयतुल कुर्सी 255 आयत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल शुरूती व हुवल अलीयुल अज़ीम। ला इकराह फिद्दीन नजाबल आयत तेरी मदद उमूमी तौर खलक ला इकराह फिद्दीन वाला आयत आयतुल कुर्सी सरवरी बलियार सो पीगी आयतुल कुर्सी मन यहाँ आयत की तय तुमसे अयो आयत है ला इकराह फिद्दीन कुरान पढ़े सूरत बकरा के आयत के खुदा आयतुल कुर्सी हिस्सा न सूरत कटोल न उगते अजीम तरीन हम दे दारेंगे अजीम तर आयतम पदे के और कुरान मजीद तवील तरीन आयतम पदे के एक आयतुल मुदायना हुई आयत 282 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबूहु। तकरीबन 19 अहकाम दी पाएगी लगभग यो रुकू निजे हुए आयत देर आसर आला देर अजीब गरीब सूरत दा नुज़ूल चिमुगो इल्ले मदनी सूरत है और हिजरत ना रुस्त नाज़िल शेर उमने देना आला नबवी मनहज बाने कम के अल्लाह वाली सले पोशी तदबीर बाने और मक्की जो उनके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात जुदा है तौहीद रिसालत से नबुवात से और मुगवाली अकीदत आखिरत तो अखलाकियात। लेकिन मदनी जुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन तकमील है पदे वाला तोल दीन जुज़वी फ़रई मसाइल ईमानियात टोल दारंगी आमाल अखलाक आदतुना दरे टोल ज़िक्र बनी सूरत
مدینہ منورہ کې په اهل کتابو کې یهودو مو هلته نصاراو مو، او په دې یهودو او نصاراو کې چې کم کمزوري خلکو نه هغې نه منافقین جوړ شو. څه منافقین په عربو کې وو، نو درې ډلې دغه شوې: یهود، نصارا، منافقین، او یو ډله پکې د مسلمانانو ده. نو په داسې ګډ وډ ملک چې په یې کې بعد دین نظام څنګه چلیږي او ذمہ داری وسعی د مسلمانانو. دې صورت کې هغه ټول ارڅ ښیي. د ټول نه مخکې یادوی ده چې د صورت نومونه څه دي. پرون تاسو ته ما ترغیب درکړو لیکل کوئ، دې کې فایده وي. دا ذہن کی یاد نہ پاتی کی. انسانی سمجھ چکم دے، انسانی ذہن دا اکثر و بیشتر فیل شیخ بیا سڑے ہوئی یرا اڑکے رات یاد دے ہو پخلے میں نہ رہا دی و دے وجہ دائی جدے پریکٹس نہیں کرے. مونگا اخپل تقریباً تروسا پورے ټول عمر تدریس کے تیر کرے و تجربہ زمونگا دارا چې کم شی ولی کلی شي نه رہی کته رفم ولی کې نه دا نه رہی. مونږ ته واخ پلی استادانو په بچپنه کې ویل چې تاسو یو څیز ولیږئ نو دا تاسو لا شعور کې پروت دی، او چې کله ضرورت پیښ شي نه شی سړي ته یادېږي چې دا خو چېرته ما مخې ته راغلی و، چې لږ سوچو کې نه ورته رایاد هم شي. او بعضې خلقو به دا لطیفه هم ویله دا اوس میډیکل ډاکټران له پکار چې زمونږه ګایډ کړي په دې باب کې. هغه دا دی هغه چې انسان کله وي یو زده کړه وکړي که نه نو دماغ کې یو کرښه راشي، نو دا کرښې چې د چا دماغ کې ډېرې نو مطلب دا د ډېر څه زده کړي دي، او دا کوم چې بالکل د آینې په شان صاف وي که نه نو دې غریب څه نه دي زده کړي. او دې طرف ته ډېر توجه کوئ، لیکل کوئ، د ژوند هم پته نه لګي. او الله چې زما درس هغه نه چې بس منډه ووهه، یو آیت ته وویلی شي خو سم ویل پکار دی، یو حصه دې وویلی شي خو سمه دې وویلی شي. نو دې کې به دغه فایده وي چې قرآن مجید ښه طریقې سره انسان ته یاد شي. د دې نوم الزهرا دی، زهرا. زهرا چې کوم دی ګل ته ویلی شي. د زهرا اطلاق په دې نه دی شوی، خو دومره دا چې په صحیح حدیث کې، د صحیح مسلم حدیث کې سورۃ البقرہ او سورۃ آل عمران ته الزهراوین وایي. الزهراوین داسې خلق شته چې هغې تفسیر د الزهراوین لیکلی دی، تفسیرو سورتای الزهراوین. خلق بیا سورتای پکې سما ده او زهراوین څه شی؟ سورتای معنی دو سورتونه، سورتین دی اضافت وخت کې نلوړ، او الزهراوین معنی سورتای الزهراوین، سورت البقرہ او سورت آل عمران. دا دے یو نوم دے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1874. فضائل کے بوئے چدا اور تولی ہوئی. دویم د دې نوم دے سنام القرآن، سین سره لیکلی شي سنام. سنام القرآن سلام اصل کې کوهان چې ورته مونږ وایو قب، په څاروي کې د ټول نه افضل حصہ قبي، غوښه هم ډېره ښه خلک یې خوري، قیمتي هم ګڼلی کېږي. پښتو خو محرم شته دی که نه، پلان کې هسې د قب غوښه دی، پینار څوک یې نه شي خوړی، خورنې کې زر نه که نه، وخت غواړي، وخت غواړي ځکه ورته د قب غوښه وایي. نو دا صورت چې کوم دی زوتولو کې او یادولو کې صحابه کرامو په دې وخت ډېر اغوستی دی. اته د کاله څلور کاله خلکو ویل. زمونږ زمانه کې په 2 ورځې کې یو کړ ته وباسي بس خبره ختمه.
دا سنام القرآن دے او دریم دیتا فستات القرآن وی فستات دواړه توی سره لیکلی شي فستات ویلی شي خیمه ده فستات القرآن د قرآن مجید خیمه دا آخری نوم مستدرک د حاکم کشتره لمبنی جلد کے 256 صفحہ کے دارنگے مصنف عبدالرزاق ډیلوے محدث دے داغا مصنف دے جمع کړی شوی کتاب پائے کے دے حدیث نمبر 96,019 چا سره چې استاد محنت کړی نه 96,019 لیکلی شي او پچا چې محنت نه کړی نه باندې شي لیکل دغه پاړو ماړو د انسو لیکلو د املا دغه فیدیخ 96,000 څنګه لیکلی شي 9 6 شي ورپسې و صفر لیکي او 1 او 9 بشي نو 96,019 بشي کنا ته بګي صفر لري کنه بیا راشه 9,600 او دک د املا فیدې خلک اوس وی چې زموږ دانه ونه سر ډیر تکړه ډیر نه لایق دی انګلیس نور ټول شی کیلکولیټر کړی اته لريګا بیا غریب لسن اور دی دغه نه خلک فایده اخلي بے فایده نه پری دي جمع دی وګړي بیا غي باندې چک کټی خو چې کله ته خپل دماغ نه استعمالای نو ستای دماغ برباد شو یو سړی چې شپه ورځ په کټ باندې ملاستی نو څنګه جری ته چې پاسي بیا ګرځېدې شي ګرځېدو نه ویلې اکمن داونه چې الله د حرکت لپاره جوړ کړی نه خو او شرمول دا بیجا آرام خنی دا منډه ترلی وال خیخ او سلورم نوم د دې سورۃ البقره دا درې نمونه د حدیث کې ثابت شو او دا یو نوم سلورم سورۃ البقره قرآن کې تواتر سره راغله البقره عربی کې غوات نه وي لیکن دا ته د جنس دا کم کسان چې زمیداری نو پدې غي پويږي ساروی دو قسمه عام کور کې ساتلی شي یو ته غوین وي او بل ته میخین وي پښتو کې دا محاوره شته نو غوین تا بقر وي کله ورته بقر وي او کله ورته بقر وي پدې کې د یو غوین ذکر وي هغه غوین څه شی دی هغه بچړه دا کې بچړه چې ته بچړه او فعل ماضی شو وہ بچڑ گیا یا وہ بچڑا بے زوری بچڑا سخے چورتے منگوائی سخے یہودیانو د سخی عبادت کو مصر کے تو پخوان داروان نے پدے گاؤں پرستے کے ډیر خلق کو سب مبتلا دے مصر کے ہم مشرکین مکہ عبادت کو د سخی وسنگ بے کو اغی د غوا د تقدس قائلو باران چې وکله نه کېدو ناغي با صلع یو بوټه او سین لام عین صلع هغه سره یو بل بوټه چایتا ارا کوئی کلا بیغم استعمالو عام طور با صلع ابے دا غی لکے پوری وتړو هغه له به ور ورته هغه سره باغ زناور تعذیب شداغو عذاب به ورکو اب برړی والخ دا کار باغی ا وخت کې کو چې کله باران نه کېدو د باران د کېدو لپاره دا غی ذریعہ دغه دا جاهلیت رسومات ارہ زمانے کے اللہ سے سلیم الفطرت کسان پیدا گئی ورقت طائی او سلیم فطرت والے سڑے رہے روغ سڑے رہے داغا اشعار لکلی دی صحاح کے امام جوہری دارنگے تعویل مشکل القرآن او لسان العرب تریوالوں کی لکلی دا شعر
کوم چې زه وایم دوه شعرونه دي دا زموږ د استادانو کتابونو کې هم لیکلي دي خو هلته غلط دي هغې شاید اصل زیات رجوع نه ده کړی جواهر القرآن کې هم دا اشعار غلط سلط لیکلي دي که دې مطلب دا نه چې موږ د خپلو استادانو بې عزتي کوو په دې خبره ما به اوس پوه کړې تاسو پخوا کتابونه دستیاب نه وو مشرانو به د یو بل په حواله باندې حواله ورکوله عبارات به نقل کول د تحقیق مجال بنو په دې وجه باندې ډېر غلط څیزونه مشهور شوي داسې دا دانشمندي نه ده چې دې وخت کې ته نه د شعر اصلاح کې او نه دا وایي چې دې ځای کې دا غلط لیکلی دی په دې فرق نه ورځي د هغې چې څه وسه بس هغه شوی دی نن که مونږ د قرآن طالب علمان یو څه توحید وایو قرآن وایو سنت وایو دا د هغې د محنت نتیجه ده دې ته بې عزتي نه وایي دا د ریسرچ او تحقیق حق ادا کوو مونږ جواهر القرآن کې دا غلط لیک رہے دا شعر یوازې هلته نه بلکې چې چا لیکلی دی غلط یې لیکلی دی او د هغې وجه دا ده چې هغې سره اصل کتابونه نه وو حواله در حواله در حواله کې دا کېږي ورځ تاسو ته ما د صاحب مشکات اخطا خولی وکړه چې دا ای امراته او دا ای امراتن دا قصدن کړی دی قصدن نه کېږي دا انسانانې خطاګانې کېږي ورکه طایي چې کوم دی توی سره توی قبیلې دی هغه خپل قوم ملامته کو لا در رجال خواب سعیهم دا خلکو عمل بے نتیجې دی څه فایده یې نشته دی یستمطرون لدى الازمات بالعشر چې هغې په خشک سالی کې د عشر په ذریعه باندې باران طلب کوي اجائل انت بیقورا مسلعتا عامو کتابونو کې دلته کې زموږ د استادانو بیقورتن لیکلی بیقورتن نه دی او لا در رجالن غلط لیکلی اجائل انت بیقورا مسلعتا آیا ته جوړون کې هغې غواله یا غویله چې هغې پورې د سلعه تړلې ده ذریعة لک بین الله والمطر دا الله د باران په منځ کې ذریعه وسیله هغې څه جوړه کړې وه غوا متا د جګړه شروع شوې ده د مشرکانو وسایل به مخلوق وو انسانان وو توسل بالذوات چې ورته وایي او دا د پخواني شرک او اسلام د هغې بېخکني کړې ده دې صورت کې د هغې تاریخ ښیي موږ ته او بني اسرائیل هم د غوا عبادت کړی د سپي عبادت یې کړی ہندوستان کې ته اوس کېږي د دې صورت فضائل وګوره اوس سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ مقبره کې عبادت نه کېږي مونځ پکې نه کېږي نو چې یو سړی په کور کې مونځ نه کوي نو مطلب دا دی چې د کور نه مقبره جوړه کړې ده دا جهل پخوا ډېر و سړو به بلکل هېڅ قسمه مونځ په کور کې نه کوو خیال یې دا و چې کور کې څوک مونځ کوي نه ښځه وي او د سړي مونځ چې کوم دی نه هغه په جومات کې داسې نه ده زموږ دین دا دی چې د سړي فرض مونځ به په جومات کې او نفل او سنتونه به په کور کې تهجد به هم په کور کې اشراق به هم په کور کې د دې فایده خو د برکت نه علاوه دا چې ښځه به هم ویني او اولاد به هم ویني نایب دین طرف ته مایل کېږي خو دلته د عوامو ذهن داسې جوړ کړی شوی دی چې دلته یو سړی نه هغه به بلکل کور کې مونځ نه کوي ما یې تپوس وکړه ما ویلی وي مونږ د مونځ ځای نشته ما ورته ستا ښځه مونځ نه کوي پای غلی شو د بیا د اودس ځای نشته دی نو ما یې ستا ښځه مونځ نه کوي اودس نه کوي نو وی چې ښه زه به د ښځې د اودس په ځای کې اودس کوم نو ما یې اصل مرض اوس ښکاره شه ما ته څنګه نه وی ته د مور د اودس په ځای کې اودس کوې که نه کوې د خلکو د خپله ښځه څه شی ښکاري ټول ملنډې ټولې پچموزې پای پورې کوي
د خپل مور هم خیال ساتي او د خپل لور هم خیال ساتي د خور هم خیال ساتي خو چې په نکاح کې کمای نه ورته وینځ لګي دا ټیک دی چې د پلار د استعمال ځای جدایي د مور جدایي د اولاد جدایي خدا دې نه وایي سړی چې مونږ دا اودس ځای نشته اودس ځای لګي خدا بانی دي خپلو کورونو کې منځونه کوي لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شیطان دای کور نه تختی چې پای کې سورۃ البقرہ لسته شي دا صحیح مسلم حدیث ته حدیث نمبر 1824 ادا خو فضیلت ته د شیطان د اثر ختمولو لپاره سورۃ البقرہ بنیاد شو نو یو کور کې ته محسوسه چې د شیطان اثرات دي د پیریانو اثرات دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ستا مخه لرا سورۃ البقرہ وای په کور کې خبره ختم شي او زموږ د خلکو مزاج دا چې ترکه مې ورته پیر صاحب اجازت نه ورکړل کنه اجازه نو ترې کار نه کوي دا ذهنیت لګ بدلول پکار دي سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے صدی بن عجلان یا عجلان نم دے دا صدی سواد سرا سواد دالی صدی بن عجلان دے جنگی صفین کے دا سیدنا علی طرف دارو استوگنے شام کے وقت اغوی ما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا اوریدلی دی مونږ ته فرمایل اقرأ القرآن قرآن لولئ ټول قرآن ته دعوت ورکړل فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه زکا د قیامت پر ورځ بده د خپلو لستونکو د خپلو ملګرو د پاره سفارشي اقرأ الزهراوین زهراوین لولیخ آگئی پس خپل تفسیر کرده البقرہ و سورت آل عمران فإنہما یاتیان یوم القیامت کانہما غمامتان سوک چدا لولی ندا بداغی پسر بانے پلقیدن کی رازخ یہ غمامتان ویلیو یہ غیایتان ویلیو اور یہ ویلیو چکان نہما فرقان من طیرن صواف دا سے مرغیدی چه وزر خوریکلی دی دا راوی نه شک راغله دی خدا محدثین ډیر احتیاط کوي په دې سوزونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شک خبره نه منسوب کوي دا سے ویلیو یہ دا سے ویلیو یہ دا سے ویلیو تو حاجان عن اصحابهما دی بس گئی محاجب پیش گئی یہ نے دلستن کی طرف نہ اللہ تو سفارش کی بحث و گئی اقرؤوا سورۃ البقرہ للیخ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیعها البطل سورۃ البقرہ للیخ دا آسان سورت ہے سورہ چلان دیوزی نو زما بخیال نیمه پارا یا درې پاو پورې تقریبا هر مسلمان لستی شي له بار بار لستی شي خو چې کوم خلک قرآن خلولي چې قرآن له څوک نه وړي نه وسو ورشي بک دا للیخ د دې اغستل برکت ته د دې پر خودل حسرت ته سړی چې سورۃ البقرہ نه لولي دی به خاسر دی نادم دی ولا یستطیعها البطل یو خو باطل پرست ہوئی په دې صورت کې بعض مباحث داسې دي چې نور صورتونو کې نشته نو که سړی غز دی کې نو پای باندې دی د عیسایت ردم کولی شي د مشرکین ردم کولی شي د بدعات ردم کولی شي یا البطلن مراد جادوگر دی دوی معنی زیاده خلا دا غي وجه دارا چې د شیاطین او کار چې کم دی هغه سحر او منتریخ نو دا په انسانانو کې می او دا په جناتو کې می دا حدیث په صحیح مسلم کې ده 1874 دریم سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرمائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی یعطا بالقرآن یوم القیامہ واہلہ الذین کانوا یعملون به د قیامت پر ورځ به قرآن مجید راوستی شي او هغه خلق به راوستی شي چې هغه قرآن مجید لولي او هغه کسان به راوستی شي چې هغې په دې عمل کوي. لوستل یوازې مقصد نه دی. اب موږ د حسن بصری قول پیش کړو که نه چې الله قرآن نازل کړو لیعمل الناس به چې خلق په دې عمل وکړي نو فاتخذ الناس تلاوته عملا خلقو د تش تلاوت نه عمل جوړو یې نه د قرآن نه عقیده اخلي نه په خپل عمل سموي نه لین دین سموي نه اخلاقیات سموي بس قرآن لوستو له زور وکړي دا فایده نه کوي. فایده به دا هغې کوي چې سړی قرآن وایي او د هغې مطابق ځان جوړ کړي ته عمل وایي. اهل څوک دی هغه څوک کانوا یعملون به او تقدمه سورۃ البقرة و آل عمران پیش پیش و بګې دا دو سورتونه دا اهمیت بیان کړی دی. یو حدیث دی زموږ عام استادان هغه بیانوي کتابونو کې هم شته دی تو سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ڈل ولېږله وهم ذو عدد ډېر خلکو وقدم علیهم احدثهم سنا دی کې یو ځوان هلک و هغه د ټولو د پاسه که هغه ولا مشر کو ذکا چې لحفظه سورة البقرة هغه سورة البقرة یاد واغت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل اذهب فانت امیرهم ذات رد امیر دا تنظیمونو والا ټول دا پیش کوي زموږ دې کې سکار نشته خو پکار دی چې د حدیث حیثیت هم واضح کا مخکنی حدیث صحیح دی حدیث کې بحث دی کدا تپوس وکړي دا حدیث لیکل کم ځای نو څوک نه وایي دا سنن ترمذی حدیث دی حدیث نمبر 3097 یعنی 3097 تو دے روایت دار و مدار چکم دے دا پو عطا باندر عطا ابن ابی احمد دا دے راوی دے دا تابعی دے لیکن سوا دے ابن حبان نا بل چاہ دے توثیق نہ دے گڑے د ابن حبان وثاقت او عدم وثاقت اس فائدہ نه کوي دا غي وجه دارا چې کاغه چاته ثقه وي نو دا غي هغه سره بل څه دلیل نه ما سیوا د دینا چې چا بد نه ویل په دې سره نه ثقه کیږي. یعنی یو محدث دا سره چې پاغه باندې چا څه کلام نه کړي نو دا هغه خاص اصطلاح ده. معرفت علوم الحدیث کې خاص اصطلاحات موږ جدا لیکلي عام جدا لیکلي دا اصطلاح محدثین نه قبل و د ابن حبان وثاقت چې کوم دی وثاقت دا فایده نه کوي او بل لای چې دا کوم راوي مونږ وایو عطا بن ابي احمد دا داسې راوي دی چې منکر دی منکر هغه چاته وایي انجان هغه چاته وایي چې دا غنا د یو راوی د معروف کېدو لپاره شرط داري چې کم سے کم 2 راویان داغه نه حدیث نقل کړي دا منکر نه دی چې ثقه اسقا خلاف کوي دا بل منکر نه یعنی راوی دا سره چې مشهور نه دی دته غیر معروف وي غیر معروف دی نو آیا د دې حدیث د بیانولو گنجائش تره نو موږ وایو او د دې لپاره دا حدیث دلته موږ بیانو گنجائش یې پدېش ترې چې یو خو د قرآن فضیلت ثابت ده او دویم دا چې د سورۃ البقرہ صحیح دلایل سره تاسو لوستل چې هغه فضایل ثابت دي نو کېول فرض یو سړی په دې صورت پوهیږي صحیح مانوږي اگر چې د ځواني نو د جهاد په معاملې کې امیر جوړې دي شي ځکه چې رستو بدی صورت کې د یو امیر ذکری طالوت جالوت ذکر کې او په کې داغه د انتخاب مسله وي نالته و قرآن فرمائی وزاده بسطتن فی العلم والجسم
په دې بنیاد باندې د حدیث د بیان گنجائش کو پیدا شو. خدا ویل و پکاري چې دا حدیث د سند په اعتبار باندې ضعیف ده، چې دا وسره نه بیا حدیث مو وایا دا چې بس حدیث ته دا په مخ کړه د دې کلام د پاره دا حدیث ته پیش کول شي. یو بل حدیث راځي صحیح حدیث تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمان تپوز کو چا ابو المنذر اتدری ایو آیت فی کتاب اللہ تعالی ما کا اعظم تا ته پتشتره چې قرآن مجید کې د ټولنا عظیم صورت کم یو ده، عظیم آیت کم یو ده. قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نوار دویل چاو ما ته پته ده چې الله لا اله الا هو یعنی آیت الکرسی دا چې کوم ده عظیم ترین آیت ده. قال فضرب فی صدری نو زه دا سینه کې ووالم لکه ته ډېر تکړه شوی. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله پدې دی چې زما صحابي کې د قرآن علم شته ده، دا علم دی چې او دا حصہ پکې د ټول نه غوره ده. فضربا فی صدری وقال لیهنک العلم ابا المنذر. ابا المنذر علم دیتا تا ہنی شیخ ستا علم دیتا تا مبارک شی. یعنی دا قرآن مجید پا یو مسئلہ پوئیگی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغلا داد ورگئی تو پا قرآن پوئیگی دارا خوشحالہ انتہا دا دیر لوے دا خلق چی دا غیز لکے دا قرآن مجید علم پروت الفاظو نا علم پروت چې لفظ باندې پوهیږي چې څه معنی ده څه مفهوم دی تفسیر سره داړو کې علم نه رہے. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا العلم وی نن منطقونه فلسفه وی او چې دا دغه دروازه راشي کنه دې روزو نو په ځای دې چې قران وی نو څوک به نحوه دوره شروع کړي پچا باندې د میراث دوړه راشي یو سګي بل سګي ډیر پاجه طلباء کرام چې کوم دی هغه د قران د اوسګار نشي. موږ چې رستم کې ګل سبق وې کوم زمانہ کې نو دې علاقه کې ډېر خلک چا د ادب دورې شروع کړې. استاد محترم ویل دې به ادب دو ګورا او لطیفه سنجوګه دې به ادب تو ګورا پروژه کې د ادب دورې گئی. استا په خیال چې وسړې سبې معلقه لچر آیتونه لچر شعرونه پروژه کې وي نه سمجھل وي دادی حالت دې خلق. علم دارے چې سړی په قرآن پوي، علم دارے چې سړی په حدیث پوي. او بیا روزه غوندې عبادت سړی په نور فنونو له برباد کی ټول کا لګوای تاسو کا روزه کې کم سے کم ځان قرآن ته فارغ. او کدا شان استدلال مونږ کو څنګه دي خلک نه مونږ ورته وای چې رمضان چې کوم دی جشن نزول قرآن خدا زمونږ مزاج نه دی چې بلا بنیاد بغیر دسو سیز نمونږ استدلال وکړو دا ویلی هیڅ وخت کدی خلکو غوندې دا مونږ ویلی شو. د دې بل فضیلت کم چې احادیثو کې سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرمائی دا وقتی حدیث چې ماوی د صحیح مسلم 1888 حدیث فضائل و حدیثونه ډیر دي. موږ پکې د صحیح کوشش کو دا یو خوا صرف په دې وجه ویل چې زموږ ټول مرګره دغه حدیث وي مجدا یې حکم معلوم شي چې هغه سندن ضعیف ده. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. چاچے دشپے د سورۃ البقرہ آخری دو آیاتونه ولستل آمن الرسول آخر پورے کفتاہ داد پر کافی کی. ترا صحیح مسلم حدیث تے صحیح بخاری حدیث تے دوارو کس طرح صحیح بخاری کے دے 5008 حدیث یعنی 5208 اور صحیح مسلم کے دا حدیث تے 1878 صحیح حدیث دے سا مطلب دے چکا فتح ہو
تو دې دپاره حافظ الاسلام یا حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی ته حافظ الدنیا وایي. د عربی کتابونو کې د حدیث په باب کې چې کله راځي چې قال الحافظ راغی نه بل حافظ نه مراد ابن حجر اسقلانی مراد. یو سړی دې زمانه کې کوثری وایي هغه ته هغه د حافظ ابن حجر دومره بې عزتي کړې ده چې د هغې سوچ هم نشي کولی. دې خلکو باندې پته لګي نه کم تندر راشي. دا عجیب و غریب دروغ یې په ده ویلي دي چې دا چل بیا کو دا چل بیا کو. نور څه نه ده، دا مذهب فرق دی مسلک. ابن حجر اسقلانی رحمه الله شافعي المسلک دی او دلته کې خو ذهن دا دی چې کوم سړی حنفي نه دی نعوذ بالله هغه مسلمان نه دی. لوی لانجه جوړه کړې ده، لوی لوی خلق دې چیز برباد کړو. علماء کرام علماء د هر عالم د علم نه فایده اخیستل پکار دي. خو دومره تمیز انسان له پکار دی چې صحیح او غلط پیژني. نو دا ټول زمونږ مسلمانان دي. هغه دا وایي چې د دې څه مطلب دی چې کفتا هو نه یو دا چې اجزاءتا عنه کدی بالفرض قیام اللیل نه کوي او دا دو آیتونه ویل کنه نو دا کافي کیږي. ته دې دا مطلب نه چې ته قیام اللیل مګوا، خو که بالفرض قیام اللیل دم کړي او د شپې دا دواړه ویلي نو تا ته برغه اجر ملو شو. یا بالفرض تا اراده وا چې تهجد لپاسم او د شپې ماسخوتن د دواړه صورتونه وي او پانسه دي د بیا هم تا ته د قیام اللیل اجر د دې په لستو ملو شو. ما وختي مو وید احادیث یو بل نمبر راغی دلته کېداري او دلته کېدای د تطبیق کوشش کوي. دا دشمنه په نظر زموږ خلک حدیثونه ګوري او دا غي د وجه ډېر خیر نه محروم شي. خیر نظر مو محروم وي دا لولې اجزاءتا عنه دا مطلب دی اجزاءتا عنه من قیام اللیل بالقرآن مطلقا سواء کان داخل الصلاة ام خارجه. کدا دې په موږ کې وای نوم ټیک دا او کدا موږ نه بارې وای نوم ټیک دا قیام اللیل اجر په ملاويږي. حدیث الفاظ دي عام. دویم تعویل هغه دا کړی دی چې دا آیتونه چې کوم دی په دې کې ایمان او اسلام دواړه ذکر کیږي. آمن الرسول او لا یکلف الله نفسا او اخر کې دعاګانې او د ایمان او د اسلام چې کوم تفصیلات یې هغه دواړه په دې کې موجود دي. نو اجزا دا کفتا هو دا مطلب چې د علم په لحاظ باندې دا د لپاره کافي کیږي. که سړی ایمانیات او اسلامیات ګوري او دا دوا آیتونه دی وایي د یو ښه استاد نه دی وایي نه به پوهېږي تفصیلات ورته معلوم شي. نورم ګڼ تعویلات کړي. دا شپږ فضایل شو د دې. امام قرطبی رحمه الله دا لیکلي دي اوس د میان سند خو موږ ته نه معلوم خو هغه وایي چې تعلمها عمر بفقهها وما تحتوي عليها في 12 رکعه في 12 سنه. سیدنا عمر بن خطاب د دې د باریکو سره دا په 12 کال کې زده کړو او دا غزوی عبد الله په 8 کال کې ویلو. خو دې سند نشته، دا بلا سند خبر ده. دا زه خیم تاسو ته چې موږ فضایلو کې هر سوایو د بې سنده خبرې پکې هم کوو. د امام قرطبي او د سیدنا عمر په میانس کې څومره فاصله ده؟ د میان سند چې نه نو څنګه موږ ویلی شو دا اخطار دي چې دا شایع او ضایع دي روان دي بس مشهور دي خدا دي اخطار. استیاب کے ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ لکلی دی چیو صحابی دے سیدنا لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لبید یو لبید یہودی ساحر
دا لبید هغه نه دی، دا خضرمی دی، یعنی د جاهلیت زمانه هم لیدلی دا، اسلام هم لیدلی دی. ډېر لوی شاعر و، اچھا چې مقابله نشو کولی او لیکلی و چې والله ما هذا قول البشر، دا هغه لبید دی، د عربو ټول نه لوی شاعر. نوخار عبدالله استاد چې کوم دی هغه به ځان ته لبید سرحد ویل، لبید سرحد، د سرحد لبید اشعر الشعراء. و دې لبید رضی الله تعالی عنہ کنیت ابو عقیل. نو سیدنا عمر ورته ویل چې را یو انشدنی شیئا من شعرک، یو شعر خو راته ووایه. هغه ما كنت لاقول شعرا بعد علمني الله البقره وآل عمران. کله چې الله ماته سورۃ البقره او سورۃ آل عمران خودلی دي کنه، ما بیا شعر نه ویل. یعنی د قرآن فصاحت او بلاغت دومره ده چې هغه اشعار الشعراء هم د هغه وخت کې ګونګې شو، دا موږ له عربي نه راځي، موږ له عربي نه راځي. کم سره چې خو اردو ورځي د مرزا غالب په اشعارو کې ډوب پروتي، د اقبال مطالعه چې کوي ډېر ډونګې ګوري، موږ له عربي نه راځي. د دیو جنا موږ د قرآن خدمت ته نوزګاری کو، نور سوزونه کو که صحیح عربي راتلې نو بیا پکار دا و چې خلک د قرآن خدمت کې ډوب وي. سلف څومره ډوبو، دا د دین خدمات چرته وګورئ تاسو، خیر دی طلباء ځان سره یو کتاب ساتئ، وګورئ چېرې محدثینو کم کم د تفسیر کتابونه لیکلي دي، شافعیو کم لیکلي دي، حنابلو کم لیکلي دي، مالکیانو کم لیکلي دي، احنافو کم لیکلي دي. داسې په حدیثو کم وګورئ، بیا به تا ته معلوم شي چې زمونږ په ذمه باندې مونږ څه کړي دي. تفاسیر وګورئ، د احنافو څومره وایي، یو 200 وایي، بدا ټول اجتهاداتو کې ډوب دي. قرآن او د حدیث خدمت دا شوافیو ډېر کړی، شوافیو ډېر کړی. محدثین وګوره نو احنافو کې څومره دي، په شوافیو کې څومره دي، حنبلیانو کې څومره دي. عجیبه ده، اصل شافعیت رد به کوي، نور کتابونه د هغې ګوري، تفاسیر د هغې ګوري، حدیث د هغې ګوري، رد نه کوي خلک. د مسلک اختلاف دی، د راجح او د مرجوح مسله ده، او د هغې نه داسې دشمني جوړه کړی دی. بس د هر صورت د بل صورت سره یو ربط دی، ریب توی تړلو ته وایي، تعلق ته وایي. د یو بني آدم د دوو جملو په میانځ کې چې تعلق نه وي نو خلک هغې سړي ته لیونی وایي، دی ګنګوړی وایي. قرآن مجید تاسو مخکې ویلي دي حفاظت قرآن کې چې کله مونږ بنیادي خبرې کولې چې قرآن مجید به لږ لږ د موقع مناسب نازلېدو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبریل په وینا د الله په حکم د دې ترتیب ورکو. او د الله کلام نو ځکه د یو آیت بل آیت سره ربطي تعلقي، د یو رکوع د بل رکوع سره ربطي، او د یو صورت هم بل صورت سره ربطي. دا یو ځان لار د پدېږي. په دې فن باندې ګڼ کتابونه لیکلي شوي دي، هر سل کو درر مقدمه کې باندې لیکلي دي، مناسبت یا ربط د هغې مثالونه ولته ما لیکلي دي، د هغې قائلین او منکرین مینځ کې یو بحث هم دی، ما لیکلی دی هلته وګورئ، فایده به وکړي درته. د دې مقصد صرف دا وي چې انسان د خبرې تح ته ګوسي. د دوو جملو مینځ کې چې کله ربط معلوم شي نو سړي ته تفسیر کول اسان شي، ورته چل بګي نه. ربط یادول لازمه نه ده، پې پوهېدل لازمه ده. باید سړی ورته یادول شروع وي، که ته مثال یې پېښ کړه مثال نه ورځي څه فایده شوه. لکه یو سړی د هغه پاړې ویلي دي او تا هغه له یو 3 انسې ورکړې دې ضرب وکړه، نو د پاړې څه فایده وي، ضرب نه شي کولی، څه فایده شي.
دا حال زمونږ دی ربطونه ټول زود کړي په یو آیت ورته ووایه دې سره ربط بیان کړه لږ بیا نه ورځي په دې وخت مه ضایع کوئ په ربط ځان پوهه کوئ چې دې څه شی پنډی شیخ القرآن دی الله وبخي هغه کیسه یې وکوله دا طالب علمان چې که دې په سر کې مې یو نشی طالب علم یې آزاد خلک یې که نه کوم استاد چې دې په طبیعت خرا نه شي که بدي هغه څه کوي چې هغه سړی حیران چې څه کوي یا د استاد چې کومه رایې په نظر کې خران رخ نو بیا چې څه وکړل ویې کړل دا د لاپروایۍ ژوند دی دا ټول کوي داسې دا ورو ورو هغه عقل یې ټکانې باندې راځي ورو ورو سم شي پنډی شیخ القرآن ډېر لوی منطقي ملا و د دور حدیث دپاره هغه یې موږ مولانا حسیني لړو ني هغه راته ویل چې حدیث هم وایه خو موږ نه قرآن هم وایه دا په خلکو لږه بده لګي زموږ د اتوار د اکلاسو ملګرو ما نه مطالبه کړو نو ما ورته قرآن هم وایه اول هغې ته ډېر ناشنا لګېده ما یې تاسو ټولو قرآن ویلی دی خو انشاءالله چې زه څه ښیم تاسو ته نه به تاسو چا نه ښولی اوس یې پرېږدي نه اوس ورته زه یم ما پرېږدی وي چې نه دا به وایو دا وي دا یو ګمنډ غوندې غروري په ذهن کې چې رماله خو راځي چې موږ دا وایو نو الله حسیني بیا ووایي چې خیر دی څه چې وایه هغه ووایه خو قرآن هم ووایه مونږ بیا خبر وکړه چې مونږ جلاین او بیزاوي ویلي درسونه کې دغه شی و پخوا بیا وایي چې خلک تپوس وکړم درنه چې وکړه نو هغه آیت کریمه مونږ ته ووایه کوم آیت یې ویلی و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام دې دواړو جملو کې سره منځ کې سره بت دی ایمان والو لوزونه پوره کړئ حلال کړي شوي دي ستا دپاره بهیمة الانعام چوپای ډنګر موږ یو بل ته کتل ته نه راځي هغه مطلب مې دا دی چې دا زده کړئ که نه بیا دې هغه مثال هم پیش کړو مثال لیکلی دی کتابونو کې دا هغې نه روس چې مونږ د مولا سید رحم الله نه قرآن لوسته نه مونږ پوه شو چې مونږ له قرآن بلکل نه رسي دعوې خو خلک ډېرې کوي چې زه داسې یم او زه داسې د ربط چې کوم دی دا یو داسې څیز دی چې په دې باندې قرآن فهمي راځي دا فضول شی نه دی خو ربط به په زوره نه جوړو ربط بلکل ښکاري چې دی کې دا تعلق د دواړو کې په دې باندې نظم الدرر بهترین کتاب دی امام بقائی غټ کتاب دی 10 جلد کتاب دی تاسو کې شپېته صفحې وګورئ که نه د ربط نوای دی ډېر غټ ربط لیکلی دی 10 جلد کتاب یو سړی لیکي صرف په ربط باندې نظم الدرر د قرآن مجید سورتونو آیتونو منځ کې ربط زمونږ سره خو رواج صرف د سورتونو سره دی پای کتاب کې د یو آیت ربط بل آیت سره د بل ربط بل آیت سره بل ربط بل آیت سره خکار په دیوان امام رازی رحمه الله کړی دی خپل تفسیر کې هغه رواج ورکړی دی اهمیت یې بیان کړی دی هغې نه وروسته بیا متاخرینو تقریبا ټولو کوشش کړی لکه البحر المحیط کې ربط بیانوي زمونږ د استاد رحمت الله تعالی علیه اکثر ربطونه د بحر محیط او د روح المانی نه ماخوذ روح المانی کې ربطونه دي زار ته ځای ښیم نو څوک ورته ځای نه ښیي دا کم تفاسیر چې ما نمونه واخیستل دي د سورتونو منځ کې ربط ښیي څوک دو ښیي څوک درې ښیي ډېر پرمغز ربطونه ښیي دې سره ډېر زیات هغه وایي دا یو لوی علم دی چې ټول قرآن داسې شي لکه ته ووایې چې دا یو جمله ده بس ربطونو سره قرآن داسې شي او بیا ډېر داسې اساتذو زمونږ الله دې ټول وښي چې هغوی به آخري ورځ باندې د قرآن مجید اسمي ربط هم بیانو د قرآن مجید خلاصه به هم بیانوله په 2 جملو کې یو آیت بل سره یو صورت بل سره تړه بل سره تړه بیا مشر شیخ دی الله وبخي هغه سره دې کې ډېر لوی کمال و اول سر نم شروع کو الناس پورې به ټول بیان کړه به دې غالي شروع
والناس نه به شروع کړ ربط بیا هغه مخکې سره فاتحې پورې ورس دا ته خدادات صلاحیتونه وایي دا الله ورکوي بعضې خلقو دلته خلک پېژني نه ربط چې ربط څه شی دی نو ربط د ټولو صورتونو وي او بل سره زه ربطونه ډېر نه بیانوم دا یې وجه دا چې اکثر طلباو له ورځي یو یا دوه دې لپاره بیان کو چې کوم نوې کسانی چې هغې وپېژني چې ربط څه شی دی نو ما تفصیلي کتابونو نمونه تاته واغستل دا غټ غټ کتابونه لکه امام رازی شو نظم الدرر شو امام بقائی البحر المحیط شو ابو سعود شو ارشاد څه شی دی کتاب نوم الا بس مانا میرش الا مزایا القرآن الکریم د دویمه ایسا و بے سمانے رشو هغه هم کوشش کوي ابو سعود حنفی دی بیزاویم کله کله ربط بیانوي اکثر نه بیانوي کله کله بیان کوي روح المانی ډېر بیانوي دلته کې زه چې کوم ربط بیانوم هغه روح المانی دی شیخ القرآن رحمه الله کتاب دی سمت الدرر سین میم توی سمت الدرر فی ربط الآیات والسور د مولانا محمد امیر صاحب د مولانا ضیاء الحق دی او د بندیالوی صاحب دی والد محترم مولانا محمد امیر دا هغه هم په دې باندې مستقل غټ کتاب شته اردو کې د نیلوي صاحب هم غټ کتاب شته میراث القرآن په نوم باندې زموږ د استاد محترم دوه درې کتابونه دي عربي کې هم شته او پښتو کې هم شته دا ټول معاون دي د یو بل په دې کې یو بل انداز دی چې هغه د رکوع خلاصه بیانوي هغه د مولانا سندي رحمه الله طرز دی دا هغه ترجمه چېرته واخلې ځان له لاهور کې ملاویږي یو جلګې ده یو خو د هغې ترجمه معیاري ده او دویمه دا چې ربط هم بیانوي د یو صورت بل صورت سره او د هرې رکوع خوا کې په دوه دریو ټکو کې د هغې رکوع خلاصه هم بیانوي زما خپله میلان هغې طرف ته دی هغه ډېره ښه ده سبب ابواب جوړه چې لومبنی باب او دا دویم باب او دا دریم باب رکوعات معلوم دي او د هرې رکوع خلاصه معلومه هغه ډېره بهتر ده د پوهې دپاره مطلب خو د قرآن فهمي ده که دا نه چې طرفتونه زده که قرآن باندې ځان پوهېول مطلب دی نو کې دغه کتاب ډېر بهترین دی هغه یو کس هلته راجمع کړی دی بیا چاپ کړم دی خو اصل بنیادی طور دا سندي صاحب علم دی مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله دا سندي صاحب شاگرد دی خدام الدین د دې رساله بوا دا ډېر لوی صوفي بزرګو او دا هغه مقوله ده چې په پنجاب کې یو ولی الله حسین علی دا نوم پنجابیان هغه وهابي مشهور پنجاب کې یو ولی الله حسین علی او دا ډېر خلک دا وایي چې یو ځل د علامه اقبال رحمه الله ملاقات لا دوه کسان رال د یو کس نوم خو نه اخلو ځکه د هغه ملګرو باندې خارق ډېر زر لګي پوه ملاقات له راغلی د هغه نوم یې چې واس نو هغه له راونوت تندی یې ګونجې کړو او د مولانا حسین نوم یې چې ورې خپې له خپې وار راووت ډېر لوی سړی و لیکن هغه هم خلکو وهابي مشهور کړو چې دا وهابي دی نو بار کې الله ډېره پوهه ورکړې وه د قرآن مجید د روح المانی لیکونکی چې کوم دی سید محمود آلوسی بغدادي دی دی فروع کې حنفي دی عقیده کې سلفی العقیده دی سلفی العقیده دا نه وایي چې اهل حدیث دی سلفی العقیده هغې ته وایي چې هغه آیاتو کې او صفاتو کې صفات په آیاتو کې تعویل نه کوي دا یې کیفیت الله تسپاری بهترین تفسیر ده مونږ تقریبا ډېر زیات دا استعمالو هر آیت لاندې دی ګورو معتدل سړی دی مزیدار صوفیوم دی لیکن دا یې باوجود په جاهل و صوفیانو باندې خرط کوي حنفیوم دی لیکن کم خلک چې فقه د قرآن برابر ګڼي نو هغې هم سر ټکوي را ټکوي چې قرآن کې او بیانونو کې فرق کوي څه لګیا دی چونکه سلفی العقیده نه خلق یا خوشمیری چې دا جې اهل حدیث نه اهل حدیث نه هغه مقدمه کې لګي ځه حنفیم
زما عقیده د احنافو ده. هغه ډېر بهترین دلته کې ربط ویل دی. وجه مناسبتها لسورة الفاتحه، د دې سورت د سورة الفاتحه سره د مناسبت یعنی د ربط وجه سره ان الفاتحه مشتمله على بیان الربوبیت اولا والعبودیت ثانیا وطلب الهدایت فی المقاصد الدینیت والمطالب الیقینیت ثالثا. د درې خبرې وکړې د خپل استادانو خلاصه چې ګوره نه درې واړه ځان له ځان ذکر کړي. اول ربط دار، دویم دار او دریم دار. نو د نه ویلي دی وی چې سورۃ الفاتحه کې اول د ربوبیت ذکر د رب العالمین، بیا د عبودیت ذکر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا طلب د هدایت ته اهدنا الصراط المستقیم دی. تو دلته کې قضا سورۃ البقرہ مشتملۃ علی بیان معرفت الرب، اکم رب العالمین چته وی نو دلته کې معرفت د رب تا د خیف یؤمنون بالغیب و امثاله. دا یؤمنون بالغیب د رب صفت کې ویل دی، او دارنګه اعبدوا ربکم، او نور بشمیر آیات چې داغه کې د رب پیژنګلو ذکر دی، او دا گویا کې تفسیر دی د رب العالمین. دارنګه وعلى العبادات وما يتعلق بها ثانیا، ایاک نعبد دی ویلو، او دا اکثر عباداتو په دې مونږ کې ذکر دی، د روزې ذکر دی، د مونږ ذکر دی، پکې د حج ذکر دی، پکې نور بشمیر عبادات، بلکہ مالی عبادات پکې هم شته، بعض بدنی عبادات پکې هم شته، معاملات پکې هم شته. او دریم دارې چې پای کې تا ذکر اورېدلو د اهدنا الصراط المستقیم دعا وکړو، په دې کې دعاګانې اخر کې شته کې نشته نه، آخري رکوع ټول په دعاګانو مشتمل ده. دې طریقې سره د ربط بیان کړل. دویم ربط دا بیان کړل فی آخر الفاتحه طلب الهدایه، تو سورۃ الفاتحه آخر کې ہدایت طلب کولو. وفی اول البقرۃ ایماء الی ذلک بقوله هدى للمتقین، اور دې په ابتدا کې چې کوم دی اشاره دې طرف ته چې الله دغه دعا قبول کړه، زکات چې هدى للمتقین یې فرمایا. اور اس تو وہی تو قرآن په باره کې چې هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان، کم کم سیس کې هدایت نو قرآن مجید هغه خیدل تګي دایدو ربط بل قسم بیان کړل. اور دریم ربط دارے لما افتتح سبحانہ الفاتحہ بالامر الظاہر، سورۃ الفاتحہ تو گورا داغه ابتداء بالکل د واضح جملے نه کړی دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر ظاہر پسی یو باطن ہومی سر پټ راز خبرو می. دې صورت شروع چې کئ ناغه کئ دو الف لام میم نه، نالته مطلب ظاهر او دلته کې مطلب ظاهر نه ده، دا دربته یو طریقه شو. سورۃ الفاتحه کې د دلایل او نتیجه ویلې وا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا دلایل او نتیجه ویلې وا. دلته کې په دې باندې با دلایل پیش کړي په دې دعوه باندې، مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. الته خبر وا دلائل دلته ذکر کړي یویش دویش آیت کې دارنګ 163 164 آیتونو کې ته دې دلائل پیش کړي و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الآیت. دا الآیت تلفظ بسنگ کوي الآیتا کا الآیت، ہاں پتہ نہیں تو ہاں الآیتا کا الآیت،
لکه دا طریقه دا چې کله آیت په پوره نه لیکو نو یو ټوکړه به لیکل بیا نقطې وکړي نو بیا به ورپسې لیکه الایا. الحرز الثمین کې یو کتاب دی الحرز الثمین دا شرح دا د حسن حسین مولا علی قاری لیکلا الحرز الثمین فی شرح حسن الحسین حسن حسین ښه کتاب دی د اذکارو حسن قلا ته وایي سواد سره او حسین سواد سره راشي مضبوطه ته وایي زمونږ ملګرو چې کله به علم نو حسن حسین به ورته حسن حسین حسن حسین مضبوطه قلا دا جزری کتاب دی ډېر ښه کتاب دی لیکن دې سړي التزام د صحیح روایتونو دی کړی عام علماء دیوبند په دوکه کې نو ډېر مفتی احمد شفیع رحم الله یا مولا تانوی رحم الله لګیا یې هغې باندې خلکو ته اعمال ښیي منځ کې د هغې اسانید ضعیف وي دیسیز کې من نه وځي کم سے کم د الحرز الثمین ول واخلې درې جلد کتاب دی مولا علی قاری لیکلی حنفی عالم نے صوفی دی معتدل مزاج دی نو دې د هغې احادیثو وضاحت هم کوي چې دې حدیث کې تر کومه حده پورې کلکوالی دی مضبوطوالی او تر کومې نه دی هغه لیکي لومړني جلد کې صفحه مانه یې اگر چې ما سار کتل خو صفحه مانه یې ده چې دا الآیت د دې تلفظ دوه قسمه کې دی شي الآیته الآیته د ته زبر سرم مطلب به سي اقرا الآیته آیت اولله ادویم تلفظ آیت د ته زیر سره الی آخر الآیته ته علمی نقطه وایګه دا علمی نقطه شو ځان له کشکول جوړ گئے کشکول په نوم باندې او په کې دا قسم نقطه ورته پینځه شپږ کاله کې ودا سره بل اشی علم جمع شي بل اشی نقطه وجمع شي دا الایت دا مطلب دی چې اقرا الایا یا الی آخر الایا 163 164 دارنگی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے پدے توحید وانے دلائل پیش کی 255 آیت کے الحی دے قیوم دے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات اٹول دلائل دی دعوت توحید کا مجدلتا کہ بغیر دس حجت و برہان نے پیش کرے ہوا پاغے بانے سورۃ البقرہ کے دلائل بیان نہیں او بل آخری ربط زمون گدارے چې سورۃ الفاتحہ کې دا اللہ تعالیٰ د عبادت ایجابی پہلو ایاک نعبدو تا ایجابی دے تو دی صورت کے بعد سلبی پہلو ذکر گئی سلبی خو پیجنے کا دویشتم آیتو گورا آیت 22 کم دینا شروع کی گی 21 نبی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء آخر کی سوئی آخر کی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون دیکھیں سلبی پہلو دے اللہ لبا انداد نہ گورے داغام زولی و نہ گورے اللہ پشان بسوک نہ گنے دلتے ایجابی پہلو دے حالتے کہ سلبی پہلو دے دا دوا انداز دی دا اکثر و خلق نن طریقہ مثبت تا مثبت انداز بانے کار کئی و دا خدا ترسحدہ پورے خو کتب بالکل اگا بل انداز لرے کے پریگے دے سلبی انداز پرے دے تو دین بگورے ختم شي مثبت انداز کے خلق خبریں نہ گئی مثال لائی جستا وجود بانے نہ کہہ روخی جی دا گن لڑکا ندے سر بس چل کے مثبت انداز بانے ودا حقی گنا پسل بخگی دا کے سڑے دا پاس نہ پدے بانے سے تپی رات بھی نہ فائدہ وکی گی نہ ترکے میں جتا دے کہ نشتر نہیں اور کڑے اور دے گند نہیں لڑکڑے ترے پورے وکار نہیں کی نو ٹھیک تر ډیر وخت پورې خلق ثبوتی اثباتی انداز
بیانیه دغه خدا چې بیخي سلب پکې دی نو مطلب دا دی ډېر تریخ نه دی لږ لږ تریخوالی پکار دی پښتانه وایي دومره مه خوږېږه چې خلک دې خړپ کړي او دومره مت رخېږه چې خلک دې تو کړي دا انساني مزاج دی نو قرآن عقایدو کې دغه شان چلیږي توحید اثباتی انداز ډېر دی لیکن پای کې کله کله داسې هم راځي که نه چې زه ودعوهم رای بله چې سره لو کړي فلا تجو الله انداز دغه انداز کې دی دا مونږ پنځه ربطونه وویل جزوي ربطونه خو دومره ډېر دي چې پای باندې استاد بدري روزه ولګي تفصیل سره هر یو صورت چې کله مونږ بیانو نو هغه مونږ له یو مرکزی مضمون راکوي هغه مرکزی مضمون ته مونږ څوک مرکزی مضمون وایي څوک ورته صورت دعوه وایي څوک ورته محور وایي څوک ورته غټ مضمون وایي اصطلاح ده زمونږ دا صورت دعوه چې کوم ده دعوه کله یې وایي لکه سورۃ الفاتحه کې تا یو دعوه ویلې ده چې حمد الله لره دی صورت کې وته سلور دعویز دغه سلور غټه دعوی وای بای صورتونو کې درې دعوی باندې کې پنځه مرکزی مضامین دغه امر نو دې کې دا چلې چې دې کې سلور دعوی دی او بیا هر دعوا سلور زل ذکر ده تو 4 عادت دې کې پوره کی اول اثبات چې کوم ده د توحید اول اثبات توحید خلک دعوی توحید وایي دا اصطلاح لگا بدل ہے اثبات توحید یوی شاید کہ اول یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلق عبادت خاص کے رخ اللہ دے خاص کہوانے خلق اعتراض کی ودی تو امام بغوی لکھے دے وحدوا ربکم معلم التنزیل معنی کړی دا کم نقطې چې مونږ وایو دا ځان سره ساته استاد مخله بیا څوک نه راځي ته دا معنی کې دا کوم چې مونږ وکړه او تا د معلم التنزیل پته نه نو ته بس ناس وې دغه شان چې کوم ځای نه معنی وکړه وحدوا ربکم ته اعبدوا دا معنی ول الله بندگی چا کول نه مشرکان او الله عبادت کو مشرک ته مشرک پدې وجوي چې الله عبادت کوي او د بلم کوي دا ټول پدې پوي لیکن استاد مخنیوي د پاره ودی دا حد کنده استعمالي او تور توای دا تفسیر کی لګلې دي وحدوا ربکم معلم التنزیل لمنی جل کے 26 صفحہ کے اب یا غوی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس فرمائی کل ما ورد فی القرآن میں العبادت فمانا توحید قرآن کے چکم دے کہ دا عبادت لفظ دے دا غیر مراد توحید فی العبادت دے دا ټول عبارت د امام بغوی دے رحمت اللہ تعالی علیہ امام بغوی مفسرم دے امام بغوی محدثم دے شرح السنہ دی کتاب دے مصابیح السنہ کتاب دے اڑے لوے سڑے دے یو سڑے دا حدیث ہو سمجھ بوجھ راولی شرح السنہ نہ بغیر کار نہیں کی مصابیح السنہ باندے خطیب تبریزی کار کڑے دے د 2 فصل لګولې دي هغه سره 3 فصل لګولې دي دا بیا مشکات المصابیح المصابیح دا بل چا کتاب ده دغه کتاب مصابیح السنہ ده دې معنی کوي وحدوا ربکم فی العبادت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قاضی ثناء اللہ بنوم 2 علماء دي پاک هند کې یو قاضی ثناء اللہ پانی پتی ده تفسیر مظہری لکون کے مرزا مظہر جان جانان ډېر ښکلی نوم دی او دا صوفی بزرگ ډېر ښکلی سړی و ډېر حسین و جمیلو ټول ہندوستان کې د پشان ښایسته نو مرزا مظہر جان جانان دا کیسې هم دي هغه مناسب نه راځي سړی دا کیسې بیان کړي کتابوں ته خاص کر نصرت الخواطر ته دا کتابوں ته رجوع کې یاد مولانا تانوی ارواح ثلاثت رجوع کے تاسو وړې کیسه معلوم شي دا قاضی ثناء اللہ پانی پتی د شاګردو تفسیر ته مظہری پدې وجوي چې نسبت خپل استاد ته کړل تفسیر مظہری خپل هم اردو ترجمه شوی دا اردو کې ترجمه راغی شوی دا
کم سړي چې د هدایت شرح کړې ده اردو کې عبدالدائم نوم دی عبدالدائم جلالی هغه تفسیر مظهری ترجمه هم کړې ده. خدای هغه یو بل پهلو دی هغه دا چې معارف القرآن تقریبا ټول تفسیر مظهری ده او تفسیر مظهری کې چې کوم اسقام دي کوم کمزورې دي نه په معارف القرآن کې مشته. خدا کته سره تعلق لري. ما چونکه مناهج المفسرین کې دا ټول کتابونه ټیلی کړي دي اصل میں ما ته دې د خوبو خامو د الله په فضل ټولو پته ده. د حدیث په باب کې ډېر کمزور دی. البته د علماء احناف تاییدات ډېر ښه پیش کړي. د بعضې بدعات رد هم کوي لکه عرس ته د بدعت لیکلي دي خپل تفسیر مظهري کې چې عرس کول بدعت خو هر څه چې خو کله چې دا پکې راځي چې اولیاء ینصرون اولیاء ویدمرون اعداءهم نه سره بس کې هغه د عبارت ده دا په تفاسیرو کې هر صحیح ځکه مونږ خلکو له ذهن دا نه جوړو چې ټولو ورځو چې کوم صحیح دی ته والا چې کوم غلط دی هغه ته پرېږده. یو دی قاضي ثناء الله امرتسری دغه له حدیث عالم نه دا دواړه خپل ځای باندې لوی خلک دي. د فیلډ جدا دی هغه جدا دی د فقه باندې ښه پوهېږي یا حدیث باندې ښه پوهېږي. او دا یې سړي کمال دا یې چې هغه دجال د زمانې مرزا غلام احمد قادیانی سره مباهله کړی و. مولانا ثناء الله امرتسری دا ډېر لوی سړی دی لیکن چونکې دا حنفي نه دی نو ځکه یې څوک نوم نه اخلي. مرزا د سره د مباهلې نه وروسته مړ شوی دی دا هغه سړی دی. لیکن ما یو دیوبندی ونه لیده چې هغه د نوم اخیستی. ولې دا مسلکي تعصب دومره ناکاره څیز او ډېر لوی سړی دی. د مرزا د وفات نه وروسته دی ډېره موده ژوندی و. دی سرګودې ته راغلی او مخکې ما دل ذکر کړی سرګوده کې تر اوسه یو پریس چلیږي هغه ته صنایع برقي پریس وایي. دا د نوسو دی پریس مالی دی د نسیم مالی دی. او جاوید صاحب سره یو سړی دی هغه ته څه وایي نوم ما د هغه هېرېږي خو هغه د نوسی دی قاضي ثناء الله امرتسري نوسی دی. نو په ما ته یاد شي دا ملګري زموږ ښه دوست دی الحدیث عالم دی هغه ګیریا وړه ده لاهور کې یو یونیورسټي کې پروفیسر هم پاتې شوی. در ډېر ښه کتابونه دي خاص کر د شرک رد کې د بدعات رد کې ډېر بهترین کتابونه لیکلي. دا قاضي ثناء الله پانیپتی یعنی حنفی دا لیکي چې کل ما وردا فی القرآن من العبادت فمعناه التوحید. قرآن مجید کی چې کوم ځای کې عبادت راشي نو تش عبادت نہیں مراد بلکہ توحید فی العبادت مراد یواز اللہ لبندگی کول. چې ګلته دلته راشي اوس تا ته به اشکال محل شي مونږ خو بیانو ربط خو ته په اشکال هم پوه شي چې تا آواز وکړي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم. دا مسلمانان ته شامل دی که نه شامل کته وی چې شامل ده نو سوال دا چې دوی خو عبادت کوي د رب نو بیا ورته ولې وایي نا جواب ده کړی دی. دی وی فالکفار مامورون باتیانها والمؤمنون بالثبات علیها. چې کله داسې اعبدوا ربکم راشي نو مشرکانو سره چې خبرې د هغې مطلب دا دی چې بندگی رب له خاص کې او چې کله مخاطب مسلمانان شي نو هغې ته وایي چې تاسو یوازې الله له عبادت کوئ نو په دې مستقیم پاتې شئ مستقل پاتې شئ په دې باندې. علما داسې ښه چې هغه مشکل داسې حل کړي. الکفار مامورون باتیانها والمؤمنون بالثبات علیها. هم دا دعویٰ په دویم ذکر کوي په آیت 163 کې وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سلورم ذکر کوي 255 آیت کې آیت الکرسی کې اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. او آخری زلزید آیت 284 کې للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
ټول صورت یې ګڼډلې داسې ټول صورت کې سلور ځایه دعوت توحید ذکر کړي. دویم دې کې صداقت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د رسالت تصدیق بیانې او تصدیق دوه اندازې یو دا چې سره سرټیفیکیټ وکړي چې دا سره رښتینی ده دې کې دغه انداز نه ده دې کې بل انداز ده دې کې انداز داري چې داغه پر رسالت کم شبهات دي هغه ته لري کوي. زموږ استادان د دې لپاره تعبیر کوي صداقت الرسول بدفع الشبهات صداقت الرسول بدفع الشبهات. لکه یو سړی نیک سړی خلکو بدنام کو چې دا جی حدیث نه خدا را بدنامه لفظ دیگا او ترا ہے تو ورته څنګه حدیث چل گئی دا کار نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي دا خو حدیث نشو دی طریقې سره قرآن مجید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت داغه د دفع شبهات سره داغه د رسالت اثبات کوي. اول ځل 97 آیت کې قل من کان عدو لجبريل نا اصل کې دویم ایسا شروع کیږي د صورت او دا زینا شروعات تی د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شبهه دارا چې تعالی جبرائیل وحی وروړي. جبرائیل زمونږ د نیکانو دشمن دی زمونږ نیکانو باندې چې څومره عذاب راوسته او دا په جبرائیل راوسته. نو قرآن داغه جواب کوي چې جبرائیل په خپل سمي په عذاب نه راولي والله ورته ویل استاد دشمنی الله سره که جبرائیل سره. قرآن کا نازل کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خدا بهشک جبرائیل راوړل دی لیکن قرآن خدا الله کتاب دی. خدا طریقې موږ ته استادان ویل اول بستا په استاد اعتراض کوي چې دا پلان کیږي ته زه راځي کنه اوسه ته زه راځي دا د بیماری ده په خوا به ویل دا پنځپیر ته زه راځي کنه نه مخکې به دا دیوبند ته زه راځي دا ایدا څه هر زمانه کې د حق پرست نوم بدلی کله وهابي او کله پنځپیره او کله بل څه شی او کله بل څه شی او کله بل څه او د مخالفین همیشه یو نومي یا بدعتي یا مشرک دغه فرق نه راځي. دا استاد باندې همیشه خلک اعتراض کوي واسطه باندې دلته په واسطه اعتراض کړي چونکه جبريل واهر وړي هغه زموږ دشمن دی لہذا موږ نه منو قبل ملک یې وړي موږ تسلیمو دا دروغ وایي. قرآن داغه جواب کړي قل من کان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. دویم ځل دویمه دعوت ذکر کی 101 آیت کے ذکر کی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. دیکھیں بیا دعوت ذکر کړل 119 آیت کے بیا ذکر کړي ان ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا. شبهه ما یو ویلا دا و شبهات بیا قرآن کې بوایل تک ان شاء الله. سلورم ذل دا ذکر کئی پو آیت 129 کے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. دا دو دعوی شوی یو توحید او بل اثبات د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت. درم دعودا جہاد فی سبیل اللہ دین د ذکر دا اللہ پلار کے بہت مجاہدہ کے دا دعوام سلور ذل ذکر کئی والا 109 آیت کے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. جہاد انفرادی عمل نہ رہے مسئلہ وال تذکر. بیا دویم ځل دا ذکر گئی پایت 193 کے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. مشرکان سرا قتال کوي تر دې چې افتنان د مؤمن پاتنشي ويكون الدين لله او ټول عبادت یوازې د الله د پاره شي. بیا 244 آیت کې وی وقاتلوا فی سبیل الله او بیا 251 کې وا بیا ذکر کی اور حکمت بیانی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. کچرے اللہ مسلمانان ہوتا تو کفار سرا د جنگ کولو ویران ہوئے کڑے لفسدت الارض نظمکہ بطروسہ خراب شے ہوئے ولی شرک با عام شے ہوئے چی شرک عام شے نبیا با قیامت رازی تو کہ دنیا آباد رہا توحید دو وجہ آباد رہا تا درے دعویشی سلورم دعودا
انفاق فی سبیل الله، دا الله په لار کې به خرچ هم کوي. او د شیخ القرآن خبره یاد وساته، هغه وایي دا زمونږ ملګري چې که دا پخوانه د شرک ملګري، بدعاتو ملګري، بلا پیسې خرچ کوي، څلوېښتو باندې خرچ کوي، په ختمونو خرچ کوي، باباګان لدی ورسونو کې کوي. خو ویل وی چې زما ملګري شي نو بیا پس هغه ټکې تاسو لري پوه شئ، دا نه هغې دلت یې جوړ شي، بیا په صحیح ځای کې هم خرچ نه کوي. ښه به پوهېږي چې دې سړي ته د پیسو حاجت دی، زما ملګری دی، نو دی غواړي دا چې دی خوله چینګه کړي او ما نه وغواړي. خو دا چل نه دي کول پکار. دې ځای کې هغه بچپنه کې مونږ ته کیسې ویلې و استاد، هغه د شیخ سعدي کتابونو کې لیکلی ده، فرضي کیسه ده. هغه دا چې شیخ سعدي وایي چې زه ډېر شوم، شیخ سعدي وایي ډېر شوم، یو ملګری غریب شوی و، ډېر زیات غریب شوی و. نو ملګري خو هغه چې هغه د یو بل د حال نه ځان خبرېږي، چې د یو بل د حال نه ځان نه خبرېږي څه شي ملګری. هغه چې راغی شیخ سعدي پسې دنه پیسې وغوښتې، دوله پیسې ورکړې. پیسې چې هغه وړې دی کور ته راغی نه په جړا شو، نو دی خوشومنه ښځې ورته ویې چې دومره دې خوښې وې پیسې نو سره دې ورکړل، دروغ به دې ورته ویلي وو، ما سره نشته. نو دی که عبرت رسته دی، او ورته وایي دغه پرېږده په تندر والله، دا زمونږ څنګه ملګرتیا ده چې زما یو دوست دومره غریب شو چې ما ته د هغه د غربت اندازه نشته، ما ته دا پته نشته چې د کره اور نه بلېږي ډوډۍ نه خوري، تر دې چې هغه پخپله ضروري وګڼله او راغی او زما نه یې وغوښته نو ما ورله ورکړه. توف په دې دوست یې باندې دا د عبرت دپاره کیسه یې کړې ده. نه شومه و نه چې کوم دی بل څوک، پخواني دوستان به داسې وو، اوس خو الله دې معافي وکړي، بس دوستي موستي نشته دی، نه تعلق شته دی. خو ملګري باندې تکلیف راشي نو خوشحاله یې داسې ښه. ما ورته ویلي داسې مه کوه، داسې ښه دی. تکلیف راشي بالفرض دوست یې مړ شي، د ده نظر به د هغه په ښځه باندې، د هغه په لور به یې نظر یې، دا ډېر بد حالات دي. هغه اخوت او برادري کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په منځ کې پیدا کړې وه، هغه مطلوب ده، باید چې هغه ورولي پیدا کړی شي. د دې نه خلک عاري شوي دي. د الله لار کې خرچ کوئ، انفاق فی سبیل الله کوئ، او ځان په دې پوهېږئ چې دا د غریب کار نه دی. چا به یو مالدار له راځي او هغه ته به وایي چې ماله زکات راکړه، چا سره چې مالداري ده نه هغه د هغه ذمه داري ده، چا به غریب ګوري او هغه له به پیسې ورکوي. هلته کار الټه شوی دی، ما ته چا نه وویلي، تا ته به څوک نه وایي، ته به د خلکو حال معلومې. سنت دغه دی، دین دغه دی. انفاق فی سبیل الله او پکاري د دې نه بغیر کار نه کېږي. اول ځل دا 224 آیت کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. دا نه پکارېږي دا سوزونه. بیا په دویم ځل 261 آیت کې، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل. وہ چند بتالا بدل در کوم. بیا دریم ځل ذکر کی 267 کې، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. نغد مال کې دا الله په لار کې خیرات کوي. ومما اخرجنا لكم من الارض، فصل کې هم کوي، زمکه چې روزي نه کې هم کوي، سبزی لري کړلی مرګرو لور کوي، غریب غربا له زکات مکاشته انشته ځان له خبر دي خدا سي زنو کوي. اچھا ورکه دای شرطونه هم خولې دی، ولا تیمموا الخبيث منه تنفقون. یو شی ګند شی دا باندې ورکه د الله په لار کې. او سلورم ځل دا ذکر گئی آیت کریمه 200 کې، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. خرچ د پاره اوقات نه، کخکارا پیسې خرچ کړي، کپڑے خرچ کړي، دروازه خرچ کړي، د شپې خرچ کړي، زړه کې اخلاص ساته وس الله واجر درکې. آیت 274. دا سلور داوی دي، زموږ استادان داوی سلور داوی دي، هر داوا سلور ځله ذکر ده.
او یو دعوا د بل ممد ده. په ممد تاسو نه پوهی. توحید دا اوخه خلق دا توحید چې خیر نو دا د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر نه کیږي. پاغه طریقه به توحید خیر د معتزله په طریقه به توحید نه خیر چې الله صفات نه انکار وکړي. جبریه او قدریه په طریقه اون توحید نه خیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه توحید وخیا. او توحید چې دیو خو اتباع رسول دیو کړه نو ستایو جمګټه جوړ شو کنه خلق دې جوړ شو مرګري شو. چې کله مرګري جوړیږي نه غیره پاره او مجاهده کې او مجاهده چې دیو کړه مرګري رال د انفاق ضرورت دی. او دا نه چې تراواله نو د دې غاړې واخل نو انفاق فی سبیل الله کوي دې د پاره چې د الله لپاره کې jihad کامیاب شي. jihad سره کامیاب وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت ہو. رسالت سره ثابت ہے دیرا پاچ اللہ توحید کرش. دا فرعی اعمال داغه بنیادی اعمال د پارا وجه رخ هر یو ممد دا اخر دے دا ټول یو بل سره دار غاړه متعلق دي. د صورت د مضامین خلاصه دارا چې دا سلور حصے دي. لمبنه حصہ مونږه 96 آیت پورې وایي والله بصیر بما یعملون. دے دے پورے لمبنه حصہ زمون لمبنه حصہ په واسطه توحید کې دا پدې کې اوس د استادانو اندازونه جدا دي. تقریبا ټول استادان دلته کې هر یو حصہ کې سلور بابونه وي. نیلوی رحم الله زما خلاصہ ذکلا دی بشانته هم کله ای بشانته هم او څه فرق پکې نشته. حضرت د نوم فرق دی پکې. نور استادان لمبنه باب تا باب وئی. نیلوی رحم الله ورته تمهید وئی. آخری سکم سلور بابو نه دي. نیلوی صاحب آخری تا باب نه وئی ادا تتمه وئی. ناغه تصنیفی رنگ وئی. دا صورت چې کله مونږ وایو نو لمبنه تمهید ده شلایت نه پوره دا نور دیتا باب وئی. او آخری باب تا دا نور باب وئی غور ته تتمه وئی. خلاصه د صورت اصطلاح فرق دے. زمان نیلوی صاحب رائے دے باب کے خوخر میرے پاس ضرورت نہیں ہے جو بولے سو وجہ دا چے تصنیفی رنگ دے دوں گا بس 50 کم رنگ غالب دے نا بس 50 تقریر رنگ غالب دے نا گئے ابواب کی 50 تصنیفی رنگ غالب دے نا گئے تصنیفی رنگ کے روڑی یہ والا مقدمہ کی بلو لتا تمہ کی مشیخ ہوئے دے مقاصد ہوئے ہو بہنے دے دا گئے اصطلاحی فرق ہوئی. اصطلاح کے سے پابندی نہیں. لمبنه حصہ مونږ ویل دغه اختلاف نشه 96 آیات پر دی. په دې کې لمبنه باب کو ورته کې تمهید ورته شل آیتونو کې دی. د شل آیتونو کې سړي هغه ځکه وروسته چې ان شاء الله تفریح ناراضه کنه بیا به قرآن الف لام میم نه شروع کو. په دې تمهید کې اول د قرآن مجید عظمت ته قرآن مجید عظمت ذالک الکتاب لا ریب فیه دا عظمت هدل للمتقین کی سری قرآن مجید نا چکم خلق فیضا علی منعوم علیہم تلاغی صفت ہے. قرآن نا فیضا غستون کی سوک دی المتقین دایو خبر شو. دویمہ خبر دارا چی دا قرآن نسو کی استفادہ کئی داغی 15 اوصاف باو گورخ. قرآن نارسو کی استفادہ نشی گولے. زمونگ مقصد دا قرآن نا فیضا غستل دی دا 15 کار نزان کے پیدا کر. اول ایمان بالغیب اگے وضاحت بگو رست. دویم اقامت صلاة دا ټول له صورت کے ذکر دی پدې آیتونو کے ذکر دی. بیا انفاق فی سبیل اللہ بیا پا آسمانی کتابونو ایمان اور بیا پا آخرت ایمان آیت دریم نوالی 15 پورخ. دا اوصاف خمسه دی دا مستفیدینو. دا مستفیدین چې ماویل دا لاہوری رحم الله اصطلاح ده. مونږ سره نه دا متقین او اوصاف وي. دا متقین او اوصاف د استفاده کوونکو صفت ده. تعبیر بدل شو پوهه په لګه خرش. بیا د قرآن چې کوم منکر دي نو دا غي دنیایي
د قرآن نه چې څوک استفاده کوي د هغې دنیایي حال ذکر کوي موږ ورته بشارت وایو استفاده کوونکو حال څه دی اولئک علی هدی من ربهم او چې کوم د قرآن نه فایده اخلي د هغې د آخرت جزا څه ده اولئک هم المفلحون دا په ځای د بشارت دنیوي او اخروي بهتر انداز ده پوهول مطلب دی دا دوه خبرې شوې درېیمه دا چې د قرآن نه فایده نه اخیستونکي خلک دوه پاټۍ دي زمونږ د استادانو سری الفاظ کفار او د هغې تذکره بیا منافقین او د هغې ذکر دا صحیح ده لیکن دومره خوږوالی په هغې نشته قرآن نه چې استفاده نه کوي نو دوه قسمه خلک دی یو مغضوب علیهم دی او بل ضالین دی د مغضوب علیهم ذکر ان الذین کفروا سواء علیهم شپږم آیت د مغضوب علیهم دنیائی سزا ختم اللہ علی قلوبهم د مغضوب علیهم اخروی سزا لهم عذاب عظیم سلورم خبره د الضالین ذکر ومن الناس من یقول زموږ استادان صحیح د منافقین اوصاف دا منافقین څوک دا نور نو پیدا دا په دغه یهود او نصاراو کې چې کم کمزور خلک دی هغې ظاهر کې اسلام خي او اندروني کافر دي او څه اعراب دي او د هغې ذکر کوي اتم آیت نه او د هغې 15 قبیح اوصاف به ښیي لومبنۍ صفت به ښیي ما هم بمؤمنین اتم آیت کې دویم د هغې دو کوازي به ښیي یخادعون الله والذین آمنوا دریم د هغې بې شعوري به ښیي وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون څلورم دا دی چې منافقت د دې زړونو ته ننوتی دی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا پنځم دا چې دی دروغ وایي لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون شپږم دا چې فساد ته اصلاح وایي واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون وهم دا چې فسادیان دي الا انهم المفسدون ولکن لا یشعرون اتم دا چې صحابه کرامو ته ناسمج او بیوقوف وایي قالوا انؤمن كما آمن السفهاء نهم دا چې په خپله بیوقوفان دي الا انهم السفهاء لسم دا چې عقل نه لري ولکن لا يعلمون یو لسم دا چې شیطان د دې ملګری دی واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم دولسم دا چې مؤمنانو پورې خندنې کوي انما نحن مستهزئون دیالسم دا سرکشان دي ويمدون فی طغیانهم یعمهون 15 آیت سوالسم دا د هدایت په بدل کې گمراهی اغسطه دا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى 15 دا چې هدایت یافته نه دي وما كانوا مهتدین دا 15 اوصاف قبیح دي دا استاد محترم زما قرآن باندې کر خراخ کله ما تیرا کم دي اب ډېر پمنډ منډه مطلو کې معنا قرآن واغه په کر خراخ کله دا یو دا دوا دا درې دا څلور دا یو وخت نه مونږه زګړې دا دمو مفصل څوک نه بیانې بس څه وې دومره بیماری دي کما دا وضاحت نه کوي دا چالت نه مونږ زده کړه دا چاپم شي داسې او د دومره کسانو او عمرت اجر به بن شي دا د علم کمالات انسان کله مړ شي او اجر هغه پسې بالکل نه بندي رواني علم وکي صحیح علم او صحیح خدمت وکي استاجر بچرته نه بنديږي شهید تم شهید په دیو جوړي هغه تم کڅوک حیات قائل دي نه ورته په دې معنی وایي چې څنګه د ژوندۍ عمل نه روکاويږي د مړي عملم د شهید عملم نه روکاويږي اجر ورپسې دي خلق دا غینا ژوند والا حیات واغسه چې ساره پکې دا مفهوم دی چې څنګه یو ژوندې سړی ځان له عمل کوي او دارنګې د هغه عمل جاری دی دا څلور خبرې تاسو اورېدې پنځمه دا چې مغضوب علیهم د هغې مثال به پیش کوي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم او شپږم دا چې د ضالینو د حال تمثیل به پیش کیو کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق دې طریقې سره باب یا تمهید دا به ختم شي